موسی علیہ السلام واقعہ شروع ہوا. ساحران را جمع شویو، ساحرانو سره مقابله وشوه. ساحرانو سره چې څه وو هغه ته هغې امسا چې مار ته جوړ شوی و د موسی علیه السلام په لاس کې وه. نو چې کله ته مار جوړ شو هغه ټول هر څه وخوړل، خبره ختمه کړه. ساحران په سجده باندې وغورځېدل الله ته، وی موږ ایمان راوړلی په رب العالمین باندې، هغه رب چې هغه د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام رب دی. فرعون والا دمکیان هم ورکړي، ګوره تاسو زما د اجازت نه بغیر ایمان راوړ، دا خو ستاسو چلول دی، نو تاسو ته پته ولګي زه څه چل کوم. ستاسو لاس او خپې عدل بدل به کټ کم، تاسو به په سولی کم. نو دی وی انا الی ربنا منقلبون، منگا خپل رب طرف ته تلونکي یو. او ته چې دا څه کې نو دا ولې تر اوسه پورې دې ولې نه کول؟ هو زمونږ ایمان راوړ، زمونږ دا ایمان ته بد ګڼي. د الله نه دعام کوله، یا الله موږ له په دې ایمان باندې کلکوالی راکړي، او موږ له چې کله مرګ راولي نو د اسلام په حالت کې راولي. غټانو وی چې ته موسی علیہ السلام پرېږدې او د قوم پرېږدې چې د علاقه کې د فساد جوړ کی. دی ګوره تام نه مني، ستا هم نه مني. او فرعون وتا په مخ کې کو، فرعون وی زه به خامخا د دې زامن قتلوم، د دې ښځې به پرېږدې ژوندۍ پرېږدم، یا به د هغې نه خدمتونه اخلو. او په دې خبره باندې موږ زورور یو، موږ قدرت لرو پرې باندې. موسی علیہ السلام خپل قوم ته کم چې مسلمان شوي دي هغې ته وایي تاسو کلک شئ، د الله نه امداد حاصلوئ په صبر سره. یقینا دا ځمکه خو د الله ده، چاله چې ورکوي د هغه خوښه ده. آخری انجام ته کتل غواړي، آخری انجام بسې نه د متقیانو دپاره دی. اوس دې آیتونو کې هغه خلک کم چې بنی اسرائیل دي، کم خلکو چې ایمان راوړلی، هغې وی چې موږ د دې فرعون نه مخکې نه هم تنګ وو او اوس هم تنګ یو. د موږ له مخکې هم تکلیفونه راکول، اوس هم راکوي. موسی علیہ السلام له تسلی ورکوي، صبر کوئ، ستاسو دا دشمن به الله تباه کی او په دې ځمکه کې به تاسو آباد کی. آخر جو خبره راغله په دې باندې عذابونه شروع شو، قسمه قسم عذابونه. قحط پې شروع شو، کله چې به په بد حالت راغی نو یې موږ له دا خو د موسی علیہ السلام او د هغه د ملګرو سپیرتوب دی، او چې کله په ښه حالت به راغی نو دا خو زمونږ د دې حقدار یو که نه. او بیا به دا خبره کوله رستو نور عذابونه چې پې راغله، طوفان پې راغی، مولخان، سپګی وغیرہ، چندخان، وینې، دا مختلفې په دې باندې عذابونه. نو کله چې په عذاب به پې راغی نو دی به موسی علیہ السلام ته آواز کوو، اے موسی موږ خبره منو، خو ته دا عذاب زموږ نه لرې کا، موږ به ستا سره بني اسرائیل پریږدو، موږ به ایمان راوړو. خو چې کله هغه عذاب به ترې لرې شو
نو دی بیا هغه شرک او کفر کې پراتو هغه مخالفت کې به بیام پراتو دا غي تذکرہ کوي نه الله آخر کې دی باندې عذاب راوس او دی دریاب ته ټول اور زول ټول تباہ کړه په دریاب کې